अस्सलाम वालेकुम मलगुरो په زیمبابوے टी10 لیگ کې په محمد عامر باندې یوسف پټان په اور کې 25 رنز کړي دي. یو طرف لکه تاسو ګورئ د پاکستان کرکټ ټیم فینز غواړي چې محمد عامر ټیم ته واپس راشي، او بل طرف ته محمد عامر فارم تاسو ګورئ چې یو ریټایر بیټسمن یو اوور ایج بیټسمن په محمد عامر باندې په اور کې 25 رنز کړي دي. او د دې टी10 لیگ خوبصورتي دا چې یوسف پټان د محمد حفیظ په کپتانۍ کې گیم کوي. مکمل سکور کارت بر سره شریکوم خټونه پیله تاسو دا وګورئ دا چې کوم دی اوورز دي. دا اورز نمبر 8 ګورئ تاسو اور نمبر 8 محمد عامر تو پټان ان مشفق الرحیم ګوره په نومبني بال پم چکوالی دا په دویم بال پم چکوالی دا دریم بال مس کړی دی په څلورم بال پم چکوالی دا بیا بل وایډ بال کړی دی بیا په ډبل رنز کړی دی او بیا په چوکا وهلی دا ټوټلی په اور کې 25 رن محمد عامر نه ایستلی دي. مکمل سکور کارت طرف ته کوم را شو ګوره دربان کلندرز ورسز جوهانسبرگ میچ وجی دا دربان کلندرز کې تاسو ګورئ مرزا بیگ 20 رنز کړی دي، ټام سیفورډز 11 رنز کړی دي، فلیچر 39 رنز کړي. خخ کلاړیان دي چې محمد آصف علي هم په دې کې شته. وګورئ آصف علي 32 رنز کړي دي، جارج لینډ 1 رنز کړی دی، نیک ویلچ 24 رنز کړي دي. ټوټل په 10 اورز کې دې ټیم کړي دي 140 رنزونه. او دې خو وګورئ د محمد حفیظ سره په ټیم کې بادران سوک دي، مزور ابانی دی، جونیئر ډالا دی، نور احمد دی، مسکرزا دی، نیواچی دی او بوپارا دی. دا محمد حفیظ سره اوس پر محمد حفیظ بیټینګ لاین اپ تاسو وګورئ. محمد حفیظ کیپټن دی، اوپننګ کړي 17 رنزونه هم کړي دي. واسرا ټام بانټن 4 رنز کړي دي، ویل سمیت 26 رنزونه کړي دي او یوسف پټان په 26 بالونو باندې 80 رنزونه کړي دي چې دې کې 9 چکې شامل دي. طوفاني اننګز کړي دي یوسف پټان که تاسو ګورئ په 2007 کې د فارم ختم شوی جی. په 2007 ورلد کپ کې د ډېر خپل بیټینګ کړو انډیا لپاره. 2007 ورلد کپ چې کوم دی टी20 هغه انډیا ګټلې دي او هغه یوسف پټان په وجه باندې ګټلې دي. اوس 2023 کې یوسف پټان تقریبا 2014 نه پس تقریبا انټرنیشنل کرکټ نه ریټایرمنټ ایستلی دی او په 2023 کې د په محمد عامر چې یو آوټسټینډینګ کلاړي دی، یو آوټسټینډینګ بالر دی، ځان له ډېر ښه بالر وایي، د شاهنشاه نه ځان له ښه بالر وایي. په یو انټرویو کې ته تپوس وکړو که چېرې ته ټیم ته دوباره راغلې نو ته چا سره اټیک بالینګ کول غواړې؟ محمد عامر ووایي چې زه نسیم شاه سره اټیک بالینګ کول غواړم او شاهنشاه د ما نه جونیئر دی او زه هغه نه سینیئر یم، ما سره ډېر زیات ایکسپیرینس دی، زه د هغه نه ښه بالینګ کوم. دا محمد عامر خپله دعوه کړې ده جی. نو بوپارا 1 رنز کړی دی او مشفق الرحیم 10 بال باندې 14 رنزونه کړي دي. دا میچ چې کوم دی د محمد حفیظ ټیم ګټلې دی په 9.5 یو بال سپیر شوی هم دی. څنګه چې تاسو له ما د محمد عامر اور هم خلوص پراشو بالنګ وګورئ محمد عامر 2 اور کې 42 رنزونه ورکړي دي جی. یو اور کې 25 رنزونه ورکړي دي او بل اور کې 17 رنزونه ورکړي دي جی. دا وګورئ بل بالر چې کوم دی نومې دوپاویلن 2 اور 17 رنز ورکړي دي، طیب عباس 2 اور 19 رنزونه ورکړي دي، بریډ ایونز 2 اور 33 رنزونه ورکړي دي او ټنډای چاتارا 1.5 کې 29 رنزونه، مطلب 2 اور کې 29 رنزونه د ورکړي. ټونه زیات اکانومي ریټ چې کم دی هغه د محمد عامر دی. وکټه هم محمد عامر نه دی ایستلی، 2 وکټې پکې طیب عباس ایستلی دی جی. نو دا د محمد عامر پرفارمنس ته په टी10 لیگ کې جی چې د محمد حفیظ اپوزیټ. محمد حفیظ الریډي محمد عامر چې کله ټیم ته واپس راتلو د فکسینګ نه پس په 2015 کې نو محمد حفیظ هم هغه کلاړیانو کې شامل دی چې د محمد عامر مخالفت کولو چې د ټیم ته واپس نه دی راوستل. په کار د محمد عامر او د محمد حفیظ لګېدم خپلو کې نه. نو اوس د محمد حفیظ ټیم چې کم دی هغه محمد عامر ټیم له شکست ورکړی. دې ځکه کې زما د ویډیو مقصد صرف او صرف دا د محمد عامر فینز ډېر داسې دي چې غواړي چې محمد عامر ټیم ته واپس راشي. منم په د 1-2 میچ کې هر یو بالر ډبیږي، داسې دا نه غټه خبره نه ده. او که تاسو وګورئ یوسف پټان یو ډېر زوړ کلاړي دی، مطلب هغه ډېر زیات وریج دی، هغه فټنس که تاسو وګورئ منډه هم نشي والی او هغه راځي په محمد عامر باندې چې هغه ځان له ورلډ کلاس بالر وایي او په هغه باندې اور کې 25 رنزونه کوي، 3 پیچکې وهي. نو دا هم یو قسم له سوچ خبره ده جی. دا یو شاړ غونتې ویډیو و تاسو سره مې شریک کړه. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.